أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى يا رسول الله قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حازت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى يا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فذلك من نقصان دینها. دا حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث نقل کړی دی. فرمایي چې یو موقع کې هغه دور کله چې به زنانه هم جماعت ته منزل راتلې نو د وړوکي اختر یا د غټ اختر په منځ کې هم شریک وي. یو ورځ موږ د اختر منځ کاو. حضرت ابو سعید خدری وایي نو زنانو ته او نارینهو ته خو به منزله چې جومات له سړی لاړ شي د جمعې مونځ له یا د اختر مونځ له نو په هغې کې دا مونځ هم مقصود وي خو بنیادي طور د خطیب خطبه اورېدلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د نارینهو په خوا کې تقریر وکړو په مسایلو باندې نارینه پوه کړه. زنانه چونکې یو طرف ته وي یو سایډ ته وي د نارینهو سره یو ځای نه وي په عیدګاه کې یا په جومات کې د هغې طرف بیل و هغې ته اواز صحیح نه رسېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې طرف ته په خپله باندې ورغی او هغې ته په دویم ځل تقریر کوو نصیحت یې ورته کوو. د دې نصیحت په دوران کې پیغمبر علیه السلام نارینهو ته خو داسې خبرې وکړې کمې چې د نارینهو سره متعلقه وي خو بعضې خبرې د زنانو سره متعلقه وي نو هغې هغې ته وکړې. نو یې نورې ورته هم څه وویلو خو چې کومې خبرې هغه نقل کړي هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته د یوې خبرې ډېر تاکید وکړو او ورته یې وویې چې یا معشر النساء تصدقنا ای د امت بیبیانو تاسو خیراتونه ډېر کوئ زکاتونه او صدقې ډېرې ورکوئ. ځکه چې زه د معراج په شپه باندې بره لاړم الله تعالی جنتونو او جهنمونو باندې وګرځولم نو په جهنم کې ما ته وښودی شو چې په دې جهنم کې زنانه ډېرې وې د نارینهو په نسبت باندې. په جهنم کې زنانه ډېرې وې د نارینهو په نسبت باندې. نو زنانو چې تپوس وکړو چې د الله پیغمبره د دې څه وجه ده چې زنانه ډېرې وې او نارینه کم و د زنانو په نسبت باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هغې وجه وویله. وی وجه دا ده چې په زنانو کې یو دوه کمزوریانې د نارینهو په نسبت ډېري په نارینهو کې هم ډېرې کمزوریانې خو دا دوه کمزوریانې په زنانو کې ډېرې زیاتې. نو د هغې وجې نه زنانه ځان کنټرول نه کړی شي نو چې ځان کنټرول نه کړی شي نو بس د هغې په وجه باندې د جهنم سبب وګرځي. نو هغه کم دوه صفتونه دي. یو صفت په هغې کې دا ده چې تاسو خیرې ډېرې کوئ چرګې ته خیرې کوئ غوا ته خیرې کوئ سړي ته خیرې کوئ ښځو ته خیرې کوئ هر شیز ته خیرې کوئ او د هر چا متعلق وایي چې خدای دې میراث کا خدای دې تباه کا خدای دې دا کا نو تکثرن اللعنه تاسو په خلکو باندې لعن طعن ډېر کوئ. تاسو چې چا سره معمولي ورانه شي نو په هغې کې شل عیبونه بیا راوباسئ په هغې کې به د ستنې سوری نه وي ته به پکې چې کوم دی بغرۍ جوړی نو تکثرن اللعنه تاسو په خلکو کې جو او خو پکې ډېر لټوئ او دا ډېر بد عمل دی ځکه
چې تر بل چا په مخ کې د چا متعلق دومره ووایي چې په هغه کې د ستنې پاړ کې سوری دی نو هغه بل چې بیا بل ته وایي نو هغه وایي د تنور د مورۍ پاړ کې سوری دی پکې دونه غټ زخمی شوی دی او چې بل بیا بل ته بیانوي نو هغه وایي چې غوښې شوی دی او دغه شانې چې چا بد نور قسم بیانوي نو هر بد چې دی نو پای کې تاسو اکثار کوئ ډېروالی پکې کوئ نو یو هم دا ډېر بد خوی دی او دا سړی بالکل بیا بې احتیاطه کوي نو تاسو د دې په وجه بې احتیاطه کېږئ چې هر څیز ته تاسو لان تان کوئ او دویم خوی ورته دا ووایي چې وتکفرن العشیر تاسو ستا د خپلو خاوندانو ښېګړه اړولې ښکاري نه تکفرنا تاسو ناشکري کوئ العشیره د خپلو خاوندانو دا زمونږ د زنانه دا تقریبا ټول ناس چې دي دا ټول تقریبا دې مزدوریانې کړي دي نو دا چې کله د کور نه وځي او دا په سعودي عرب په دې ریاض او د جدې او په دې ایرپورټونو باندې کوشي دا قضیه نه د دې د انسانیت ختم شي بیا دا داسې لګیایي لکه دلته چې پراچا په خر باندې ګونې اړېلي او سار نه د ماښام پورې هغه په ځان باندې نه پوهېږي نو دا خاوند ټول عمر چې دی نو دا پردی وړي د کپیلانو ښکته پورته وړي د مالکانو بدې ردې وړي او د ښځې دپاره او د بچو دپاره لګیایي مزدوري کوي نه ځان له د جامو پته لګي نه دغه پته لګي د خوراک پته لګي خو د خپلو بچو د خوراک او د بچو د لباس غمي وسره خو دغه خاوند چې کله بیا د دې ښځې لاس ته کیني یا مطلب دا چې د دې بچو لاس ته کیني نو که فرض که چېرته د دې موقع راشي چې د دې خاوند شکریا ادا کړي نو دا ښځې د دې خاوند متعلق وایي چې یاره د ده نه ما چېرته د خیر خبره مې ترې وانه اورېده د ده د ما سره څه ښېګړه کړې ده زما څه څخه کړي د ده د لاسه خو چې کوم دی زه لیونی یم د ده د لاسه خو چې کوم دی نو زما دا دي نو تکفرن العشیره تاسو د خپلو خاوندانو غټې ناشکره اوسېږئ او د خاوند ښه در باندې نه ښکاري نو دا ډېر بد خوی دی په تاسو کې نو د دې په وجه باندې دا دوه خویونه داسې دي چې یو تاسو په خلکو کې عیبونه لټوئ الزامونه لګوئ نو دا ستاسو د جهنم ته راتلو لوی سبب ګرځي او دویم دا چې تاسو د خپل خاوندانو ناشکري کوئ او بیا ورته وې ډېر تکړه سړی چې که نه تکړه سړی ډېر تکړه سړی چې هغه سم عقلمني شلم دویشتم پاسي خو د زنانو د چالونو مخې ته هغه غریب ایسته بیا ایره شوی یعنی ما کتلی دي چې ډېر تکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما کتلی دي چې ډېر تکړه خلک چې دی نو هغه ستاسو په جال کې ډېر زر ګیریږي باوجود د دې چې د نارینهو په نسبت باندې تاسو کې عقل هم کم دی او ستاسو دینداري هم کمه ده باوجود د دې چې ستاسو عقل هم کم دی دینداري هم کمه ده خو ډېر هوښیاران خلک ستاسو د جال نه ځان نشي خلاصولی په دې وجه باندې چې څونه موږ په دې وخت کې ګورو دا کافر ملکونه چې دي دا زموږ مسلمانان چې راګیرئ نو د حکمرانانو پورې دا د زنانو په ذریعې باندې خپل سفیرانې ورته خپل د وپد مشرانې ورته زنانه کي نو هغه بیا هغه زنانه چې دي نو هغه لوی او خیاران خلک چې دي نو هغه په خپل جال کې راولي او چې څه ورته ویل غواړي په حق انداز یې ورباندې وکړي نو صحاب هغه زنانو دې تپوس وکړو چې د الله رسوله دا خو ټیک ده چې یاره نارینه د زنانو په جال کې ډېر زر خلی خدا راته ووایه چې تاسو دویمه خبره وکړه چې د زنانو دین هم کم دی او عقل هم کم دی د دې داس په دې فلسفه پوه نه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زنانه هم الله پیدا کړي او نارینه هم الله پیدا کړي په زنانو کې چې کوم صلاحیتونه الله چیلي یا په نارینهو کې نشته او په نارینهو کې چې کوم صلاحیتونه الله تعالی چیلي یا په زنانو کې نشته نو ولې داسې نه ده چې د زنانو ګواهي د نیمې برابر ده د سړي نو هغې ورته وی او داسې خو ده شریعت کې د دوو زنانو ګواهي د یو سړي برابر ده نو خو دا پوه شئ که نه چې الله تعالی ته دا پته ده چې د زنانو په نسبت باندې د سړو عقل دوچن دی پوهه دوچن ده وی ښه دا خو وشوه خو دا د دین کمی هم څنګه دی په دې دین په کمی هم پوهه کړه زمونږ د دین کې څه کمی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ولې زنانه چې بیمارانې شي د میاشتې یا د څلوېښتۍ نو په دې کې هغې لمونځ کوي نو ویل نه ویل روجې نیسي ویل نه نو ویل د زنانو په نسبت د نارینهو په نسبت د زنانو لمونځونه هم کم دی او روجې هم کمې دي نو اوس په کار ده چې زنانه خفه شي په دې خبره چې دا خو
مونږ عقل هم کمزوری دی او دین هم کمزوری دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هغې علاج وښودو، د هغې علاج یې ورته وښودو چې د نارینهو نه ځان مخکې کوي. نارینه ډېر مونځونه کوي خو ځان ورته ورسوي، نارینه ډېر روژې نیسي خو د نارینهو ته ځان ورسوي. نارینه چې دي نو هغه عقلمند ډېر دي خو د هغې د عقلمندۍ باوجود تاسو ته مخکې کېدی شي په اسان یو څیز باندې. هغه کم څیز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تصدقنا، صدقې ورکوي، صدقې ډېر خیراتونه کوي. سهار راپاڅې د سهار نه د ماښام پورې د صدقو مختلف اندازونه دي هغه ورکوي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سهار سړی راپاڅي د هر اندام په سر ولا صدقه کول پکار دي، تسبیح ویل پکار دي. نو چا وې دا به څومره کېږي سړی به دونه صدقې به څنګه کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ذکر دا صدقه ده، چاته سلام کول صدقه ده، د چا سره نرمه خبره کول دا صدقه ده. دا ټول د صدقاتو قسمونه دي. البته د زنانو د پاره ډېرې موقع میلاویږي. زمونږ پر خپل کورونو کې ګورې شوده دي ورکړه نو ګاونډي کره ته شوده ولیږي نو دا څه شو؟ دا صدقه شوه. روټۍ پخکړي، لسې پخکړي، نیمه ته چېرته بل ته ور ولیږي صدقه شوه. پخکړی انګولی پخکړی د هغې نه په سنګړي کې په کاسګۍ کې بل کور ته ولیږي دا صدقه شوه. د صدقاتو د زنانو دپاره ډېر موقع میلاویږي په نسبت د نارینهو باندې. نارینه به چېرته په کال کې زکات ورکړي یا چېرته خاص موقع به راشي په هغې کې به ورکړي، او زنانه چې دي نو هغه ډېر زیات موقع هغې ته صدقو میلاویږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې تصدقنا یا معاشر النساء تصدقنا، ای د زنانو ډلې تاسو صدقې ډېرې ورکوئ. نو په دې حدیث کې بنیادی طور د صدقاتو اهمیت بیان کړی شو. نمبر 1 دویم پکې د زنانو متعلق دا ذکر وشو چې نارینهو له احتیاط پکار دی. اگر چې زنانه د نارینهو په نسبت باندې عقلمندي کمی، دینداری یې کمی، خدا دیندار سړی ډېر لوی عالم سړی او ډېر لوی عقلمند پی ایچ ډي سړی چې دی نو هغه اکثر د زنانو په جال کې راشي او بدعمله زنانه چې دي، ناکاره زنانه چې دي، هغې د خپل چالونو په ذریعې باندې د هغه عقلمندي چې دی هغه صفر کړي. نو په دې وجه باندې د زنانو دغه نه هم د نارینهو دپاره پکار ده چې هغه په دې باندې د الله تعالی سره هم پناه وغواړي، په خپله هم خواري وکړي. او د زنانو دپاره بله خبره بیا دا په دې حدیث کې د زده کړې قابل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه اگر چې د مونځ موقع ورته کمه میلاویږي، د روژې موقع ورته کمه میلاویږي، خو دا د نارینهو نه ډېرولی شي په بعضې نورو کارونو باندې چې هغه خدمت د خپل خاندان دی، یعنی په هغې کې خاوند راځي، په هغې کې د کور بچي راځي، په هغې کې یوریانې اندروریانې راځي، په هغې کې خواښیانې اسخریانې راځي، په هغې کې خپل لوڼه خویندې راځي. نو د دغې خدمت په ذریعې باندې بیا د دې نارینهو نه دا مخکې کېدی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د خدمت او د صدقې فضیلت بیان کړ. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث نقل کړی. قال دی وی خرج راوت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اضحا په لوی اختر او فطرن یا د وړوکي اختر په میاشت په ورځ باندې الی المصلی عیدګاه ته په مره نو دی تیر شو علی النساء د ښځو په خوا. نو فقاله ورغې د ښځو خواله نو فقاله تقریر ورته وکړو، ورته ویې فرمایل یا معشر النساء، ای ډلې د زنانو تصدقنا ډېر خیراتونه کوئ، فانی ځکه زه چې یمه اریدکنا ما ته وښودلی شوئ تاسو اکثر اهل النار چې تاسو اور والا ډېر یئ. فقلنا نو ټولو زنانو ورته ویې وبما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله پیغمبر وجه څه ده؟ قال نو هغه ورته وفرمایل تکثرنا تاسو ډېروئ، ډېر کوئ اللعنه خیری او لعن توان، وتکفرنا او تاسو ناشکري کوئ العشیره د خپلو خاوندانو. او ما رأیت ما نه دي لیدلي من ناقصات عقل کم عقل خلی کم عقل و دین او کم دینه اذهبا چې هغه وړي للب الرجل عقل د سړي الحازم د ډېرو خیار سړي من احدا کننا په تاسو کې د هرې وینه. قلنا نو ټولو ورته وویې وما نقصان دیننا و عقلنا، ای د الله پیغمبرونو زموږ په دین او په عقل کې څه کمی دی؟ نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الیس شهادت المرأة، ولنه د گواهی د ښځې مثلو برابر نصف د نیمې شهادت د گواهی الرجل د سړي. قلنا نو ټول وی بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا چې خدا. نو فقال نو پیغمبر علیه السلام وی فذلک من نقصان عقلها، دا د ښځو د عقل نقصان دی. قال النبي صلی الله علیه وسلم اذا هازت لم تصل ولم تصم، نو کله چې تاسو دغه کوئ دا بیماران شي زنانه نو دا نه مونځ کوي نه روژه نیسي. قلنا رغی وتوی بلا او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ده.
قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی فذلک نو دغه من نقصان دینها د دین نقصان دی در د دین کمی دی نو دی کمی د لری کول د پاره ډیر زیات خیراتونه کوي او د بل خیر د امت د خپل خاندان خدمت کوي د دې په ذریعہ باندې په نارینه او مخ کې سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين لا حول ولا قوه